أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم وسائل کتاب تا رسل مناظره او مباهلینا دعوت ورکړي چې راځي یو داسې خبره تا چې هغه اختلافي خبره نه ده، هغه اتفاقی خبره ده. زمون او تاسو په میس کې او د دې خبرې شهادت الله ورکړی دی، دا الله ملائکه ورکړی دی او تمام انبیاء د دې شهادت ورکړی دی. قلو اے پیغمبر یا اہل الکتاب اے کتاب والو تعالوا راشی الى کلمت یو کلمتا دا سی کلمتا سوائن چی آغا برابر دا بیننا پمین زمون کی و بینکم و پمین ستاسو کی آغا کلمت سلام اللہ نعبد عبادت بنکو منگا غلامی بنکو منگا الا اللہ مگر دیو اللہ منطول دا اللہ غلامان بیو دا اللہ عبادت بکو اللہ تب عاجزی کو ولا نشرکا و نبشرکا و بھی ددغ اللہ سرا شیعن شیع کاغا اسمانونو کی دے او قسمک دی کاغا ملائک دی کا پیریان دی او کا انبیاء اولیاء دی او کا نور مخلوقات دی ولا نشرکا و نبشرکا و بھی ددغ اللہ سرا شیعن شیع ولا يتخذ او نبنسی بعضنا سینی زمانگا بعضا بعضلا اربابا ربان من دون اللہ سوا دا اللہ نا او درب تشریح دا اللہ پیغمبر دا کڑی دا چې دا الله د حکم په مقابله کې د بل چا حکم منل دا غتر ابویل دی چې یو شی الله حلال ګرځولې او مولا او پیر ورته حرام وي ته هغه حرام ګرځي دا وي په وجا یا یو شی الله حرام ګرځولې ته د مولا او د پیر په وجا باندې هغه ته حلال وي دا الله خبر نه مني او د خپل مشران او د خپل مليان او پیرانو مني نو دا غي طرف ویل دي ولا يتخذ نبني سي بعضنا زين زمونغا بعضا زينلا اربابا ربان من دون الله سوا د الله نا فإن تولوا نكم خبرزو بيد دي خبرنا یعنی کدی د مسله د توحید نه مني او مخ وګرځاو فقولوا نو وای مؤمنانو ټول ورته بجمع وای اشهدوا گواشه تاسو بان مسلمون چې مونږه منون کې د توحید یو مونږ الله یو منو دا سره څوک شریک نه جوړاو او تاسو په دې خبره باندې گواشه یا اہل الکتاب اے کتاب والو لم تحاجونا ولی جنگ کوئی تاسو زمون سرا فی ابراہیم فبارد ابراہیم علیہ السلام کی وما انزلت التورات او ند نازل کړي تورات والانجیل او نه انجیل الا من بعده مگر استاد ابراہیم علیہ السلام نا ستاسو کتاب تورات او د نصرانیانو کتاب انجیل دا دواړه د ابراهیم علیه السلام نرست نازل شوي دي نو تاسو ته علم هم نشته د ابراهیم علیه السلام بیا ولې جنگ جګړې کوي تاسو اولا تعقلون تاسو عقل نه لرئ ها انتم هؤلاء تاسو دغه خلق حاجتم چې جنگ کوي تاسو
فیما پهاغه خبرو کې لکم چې د پاره ستاسو به پاغه باندې علم علم ده. یعنی تاسو په داسې خبرو کې جنگ کوئ چې تاسو سره داغه علم شته. نو دا خبره خو حق ده چې علم شته ټیک ته تاسو جنگ کوئ. فلمت حاجونا نوری جګړې کوئ تاسو فیما پهاغه خبرو کې لیس لکم به چې نشته ده تاسو سره پاغه باندې علم سهیل به دلیل د سره نشته ده. والله الله پاک یعلم پوهیږي وانتم لا تعلمون او تاسو نه پوهیږئ. دا خبره ټول مليانو ته ده چې یو شی خبره ستاسو یو شی تاسو سره علم دی د الله د کتاب نه نو ټیک دې تعلیم استا خبره به موږ منو لیکن چې د الله کتاب یو سو یو تبل سوې نو ستا خبره به بیا ولې منل کېږي. والله یعلم الله پوهیږي وانتم لا تعلمون او تاسو نه پوهیږئ. ما کان ابراهیم نو ابراهیم علیہ السلام یهودی ولا نصرانی او نصرانی او دا جواب د دې وخت امت فرقو تم دی چې ابراهیم علیہ السلام او دارنګ انبیاء او دارنګ محمد علیہ السلام نه دیوبندی او نه بریلی او نه اهل حدیث او نه شیعه او نه سنیو نو پس باندې تاسو دعوی کوئ چې موږ په حق یو. ما کان ابراهیم نو ابراهیم علیہ السلام یهودی ولا نصرانی او نصرانی لیکن وہ ابراہیم علیہ السلام حنیفا یکسو مسلمان خالص فرما بردار دا اللہ. وما کانا او نو ابراہیم علیہ السلام من المشرکین د مشرکان ہونا یعنی دا سډلو نه چې هغه مشرکان دي دا غوي سره د ابراهیم علیه السلام سره تعلق نه و. نو نن چې څومره ډلې موجود دي هغه مشرکین مکه دي هغه يهوديان دي که نصرانيان دي ټول په عقیده کې شرک دي. نو سره داوا کوي چې مونږ ابراهیم منون کیو نو دغه رنګ دې امت تم دا خبره ده چې داوا کوي چې مونږ د انبیانو منون کیو د ابراهیم علیه السلام او د محمد علیہ السلام منون کیو او ککړ پراته په شرک عقیده او د شرک نسخه ده. نو انبیاء خو شرک چې ده هغه وران کړی دی دنیا کې د شرک خلاف هغه جهاد کړی دی. وما کان نو ابراهیم علیہ السلام من المشرکین د جماعت مشرکیننا ان اول الناس بشک زیاد نزدې د خلقنا بی ابراہیم علیہ السلام تا للذین اتبعوه هاغ خلق دے چی تابداری دے ابراہیم علیہ السلام کئی وهذا النبی او دا پیغمبر محمد علیہ السلام والذین آمنوا او هاغ خلق چی ایمان راوڑے دے واللہ ولی المؤمنین او اللہ دوست دے دا مومنانو. یعنی ځان په سړه سینه په دې مسله پوهږئ کستا د هر ډلې سره تعلق دی لیکن دا واره د ابراهیم علیه السلام او دارنګ د محمد علیه السلام او دارنګ د الله سره ستا تعلق نشته تر کومه چې ته شرک کې تعلق په دې هغه وخت کې پیدا کېږي چې ته د انبیانو اتباع وکړې د شرک نه توبه وباسې او د الله حکم ومنې. ودت طائفة غواړي یو ډله من اهل الكتاب د اهل کتابنا لو یضلونکم چې ګمراه کې تاسو یعنی واړی تاسو د الله د کتاب نه وما یضلون او نه ګمراه کوي الا انفسهم مگر ځانونه خپل وما یشعرون او دوی نه پوهېږي شعور نه لري. یا اہل الکتاب اے کتاب والو لم تکفرون ولی انکار کوي تاسو بی آیات اللہ دا آیاتونو دا اللہ نا او اہل کتاب ملیانو تم ویلے کیږي چې په کتاب پوهیږي
یا اهل الكتاب اے مولیانو لم تکفرون اور انکار کوي تاسو بآیات الله د آیاتونو د الله نه وانتم تشهدون او حال دا دې چې پوهیږئ تاسو په دې گواهی چې دا د الله کتاب د رښتینه لارې کتاب نو بیا ولې د انکار کوي چې په فلاني کتاب کې لیکل دي چې په فلاني کتاب کې فلاني حضرت ویلي دي مړه د الله کتاب باندې په دې ایمان راوړه وانتم تشهدون او حال دا دې چې تاسو پوهیږئ یا اهل الكتاب اے کتاب والو اے مولیانو لم تلبسون الحق ولګډوډ کوي حق بالباطل د باطل سره دا چې د قران خلاف څه پیش کړی دي دا ټول باطل دي او د الله کتاب دا حق دی نو دا خپل باطل د الله د حق کتاب سره ولې ګډوډ کې وتکتمون الحق او ولې پټوي تاسو یعنی د الله کتاب ولې پټوي وانتم تعلمون او حال دا دې چې تاسو پوهیږئ سبحان الله وبحمده اشهد ان لا اله الا انت استغفرك